الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعد حجره، فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير. وفي رواية: وأحدهما أفضل من صاحبه. هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم. رواه ابن ماجه. دا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم په حواله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو بل صفت او د یو بل خصوصیت او د یو بل حیثیت تذکره ده، او هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم دی، معلم خودن کې، علم تقسیمون کې، علم ورکون کې. بیا د چا په خپل نصیب کې چې څومره علم وي نو هغه به هغه ته حاصلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے: انما انا قاسم والله المعطي. زه خو تقسیمومه، وهر سړی بیا څومره به سړي ته ملاویږي نو هغه چې الله تعالی چاله څومره ورکولو غواړي، د چا ظرف چې څومره دی. سمندر کې خو ډېرې زیاتې اوبه دي، یو سړی ځان سره پیاله یوسي نو پیاله به ډکه راوړي، که بل سړي ځان سره منګی یوړو نو منګی به راوړي، که بل سړي چېرته کې همت و هغه ته یو لښتی راایسته نو هغه به ترې لښتی راوباسي، او که بل چا کې همت ډېر و هغه ته یو ډېر لوی نیر راویستو نو سمندر خو هغه له هم اوبه ورکوي. دا د اغستونکي په ظرف پورې خبره ده چې هغه کوم سړی چې هغه اخلي او علم حاصلوي د هغه ظرف څومره دی. او دا هم کېدی شي چې د هغه ظرف هغه وایي چې زما ډېر څه زده کړی، خو د هغه الله تعالی هغه ته چې څومره ورکوي همغومره به زده کوي. هر یو شی الله تعالی په تقسیم مقرر کړی دی. وکل شیء عنده بمقدار. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې داعی دی الله تعالی بندګۍ طرف ته، نو داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم هم دی. ته د داعی او د معلم فرق داسې کولی شي چې یو سکول دی یا یو کالج دی یا یو مدرسه ده، نو پای کې ټلی ووالی شي. د دې معنا دا چې وړو راجمع شي، دا دعوت شو. یا دا اذان چې دی دا دعوت دی، پر اذان باندې مو خبره کړې: اللهم رب هذه الدعوة التامة. دا دعوت تامه دی. نو دا دعوت تامه دی، او دا دعوت څه طرف ته دی؟ د الله تعالی بندګۍ طرف ته دی، د الله تعالی عبادت طرف ته دی. اوس د الله تعالی د عبادت پر طریقه باندې ځان پویول غواړي. دا پویی به دې څوک؟ نو دا پویی به دې پیغمبر. دریو آیاتونو کې بلکې د دې نه هم په زیاتو آیاتونو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا فرمایي چې ویعلمهم الکتاب والحکمه. د پیغمبر دا کار دی چې دی به تعلیم ورکوي خلکو ته، دی به پویی خلک. په څه به پویی؟ الکتاب، په دې قرآن به پویی، والحکمه، او په دې قرآن باندې د عمل کولو په طریقو به پویی چې قرآن باندې به عمل څنګه کوي. د حکمت بهترینه ترجمه هغه ده چې کومه امام شافعي رحمه الله کړې ده، چې هغه وایي حکمت سنت رسول ته وایي. تعلیم د کتاب او تعلیم د حکمت دا د پیغمبر طریقه ده. الله کوم کتاب را لېږلی په هغې پوهیږي، حالانکه کتاب په عربۍ ژبه کې دی، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام اولني شاګردان او صحابه کرام عربو، نو په عربۍ خو هغه پوهېدو. پته ولګېده چې په یو کتاب باندې د پوهېدو دپاره صرف ژبه نه کافي کېږي،
چې تعالی دې دا ژبه درځي دې لپاره استاد هم پکار دی معلم پکار دی مدرس پکار دی استاد پکار دی دا چې خدا خلق بیا پکار دی دا د میډیکل کتابونه ټول په انګریزي کې دي د انجینرینګ کتابونه ټول په انګریزي کې دي د لا کتابونه ټول په انګریزي کې پکار ټول انګریزان لایر هم وي او انجینران هم وي او ډاکټران هم وي حالانکه هلته هم د تعلیمي د تعلیم نه بغیر سره انجینر او ډاکټر او لایر نشي جوړېدی پته ولګېده چې یوازې په دې کار نه کېږي چې سړي له دې ژبه ورځي تعالی ژبه درځي خو ته به دا کتاب د استاد نه وې نو تعلیم د کتاب او تعلیم د حکمت بیا په کتاب کې هم مختلف د کتاب هم مختلف عملی تقاضی دي بیا عملی شکلونه دي بیا کوم عملی شکل معتبر دی دا پریکټس د څه دپاره دا پریکټیکل د څه دپاره دا مشکونه د څه دپاره دا د دې دپاره کېږي چې د دې کتاب عملی شکل رسوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذمہ داری م الله تعالی ولګوله چې ته به د کتاب باندې خلق پوهې او بیا د کتاب چې کوم عمل دی عملی شکل دی په دې باندې به هم پوهې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ خلقو ته وښود چې مونځ الله تعالی فرض کړو بیا ورته وښود عملان راځي چې وګورئ چې مونځ څه ته وایي روزه څه ته وایي حج څه ته وایي زکات څه ته وایي جهاد څه ته وایي حقوق ادایګي څه ته وایي نو دا ټولې خبرې نبی علیه الصلاة والسلام خپل عمل کې راوست نو گویا کې عملی تعلیم ورکو دا ولنې خبره شو دویمه خبره ضروری دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره دا معلم لفظ دا د مسلم په حدیث کې شته دا د سنن ابن ماجه په روایت کې شته دا د مسند احمد ابن حنبل په روایت کې شته چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه معلم یم معلم علم ورکوونکی انما بعثت معلما زه معلم را لېږلی شوی د خلکو ته تعلیم ورکوونکی را لېږلی شوی نو تعلیم چې نبی علیه الصلاة والسلام ورکوي نو نبی علیه الصلاة والسلام صرف زباني تعلیم نه ورکوي هغه عملی تعلیم ورکوي د نبی علیه الصلاة والسلام تعلیمات یوازې ټول زباني نه وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ټول عملی وو بیا صحابه کرامو ته تاسو ګورئ د هغې تعلیمات هم د هغې چې شاګردانو ته بیا زده کړه کړې ده ښودنه یې ورته کړې ده نو هغه یوازې علمي نه وه هغه عملي وه نو دا د نبي علیه الصلاة والسلام د تعلیم خصوصیت دی بیا د تعلیم بنیادونه د نبي علیه الصلاة والسلام په نسبت باندې څه دي نو د تعلیم بنیاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې وحی ده وحی لکه تعلیم چې ته ورکوې هم د څه شي تعلیم به ورکوې لکه ستا بنیادي کتاب به صحیح نو د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نه موږ ته دا معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم بنیادی کتاب چې و هغه قرآن و هغه وحی و هغه خالص علمي کتاب و هغه داسې کتاب و چې په هغې کې د ګمان د اټکل د وهم د دې خبرې پکې نشته دا موږ ته چې دا واقعات کوم ښکاري په دې کې بظاهر ساده ساده ښکاري د قرآن دا واقعات خو دې کې چې تاسو جوور طرف ته ګورئ نو دې کې دننه ډېر زیات چاره الله تعالی علم ورکړی او په دې کې بیا دننه سوچ کوي غور کوي نو هغه ته پته لګي چې دې کې دننه څومره لوی علوم دي په دې کې دننه څومره لوی دننه نکات دي په دې کې دننه په دې یو خبره کې دننه ډېرې جوړې نکتې بیا نو دا د علم کتاب دی قرآن د علم کتاب وحی دا علم چې دی دا بنیادي علم دی د وحی په مقابله کې نور علوم چې دي هغه دریم نمبر دی د هغې حیثیت د وحی په مقابله کې نشته علوم ته علوم وایه دا باقي علوم هم علوم دي د دنیا علوم چې څومره ایجاد شو دا ټول علوم دي خو د دې علومو سرچشمه چې کومه ده هغه قرآن دی د علومو سرچشمه په صحابه کرامو کې لوی مفتیان لوی مدرسین لوی مجددین مجتهدین داسې علما چې هغه زبردست لکه حضرت معاذ بن جبل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ دا ډېر لوی جوور علما اجتهادي بصیرت په دې کې دا د یو کتاب د زده کړې نه دي ته دا ملاو شو بیا د هغې نه بعد د هغې نه وروسته چې دا کوم علما دا صحابه کرامو کې دا باقي دا خلفا چې پکې را پیدا شو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت ته خبره د چا نه زده کړې د دې قرآن نه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زده کړې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې معلم
بیا دا رستو پس دا فاتحین او دا جرنیلان چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ، عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنہ، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ، دا چې کوم جرنیلان صحابه دي جدید ملکونو فتح کول زده کړو، نو د دې کتاب د دې زده کولو بنیادی کوم کورس ویلو، نو د کورس کتاب په حقیقت کې دا یو کتاب دی. ځکه خلق ویلي جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. علم چې څه دی هغه ټول په قرآن کې دی، هغه ټول د پیغمبر علیه السلام په سنت کې دی، د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو کې دی. دا بله خبره ده چې خلق پې نه پوهېږي، دا کمی د خلقو د پوهې دی. کورس چې دی او دا معلم دا یو کتاب دی، یو استاد دی، دا یو کتاب دی، یو استاد دی. او د دې نه چې چا څه زده کړو نو هغه په هر میدان کې امام شو. یعنی صحابه کرام چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخصیات تیار کړل چې گویا کې دای د دنیا دپاره لیډرشپ تیار کړ، دی د دنیا دپاره امامت ائمه تیار کړ. دا یو صحابي په خپل ځای باندې د ټولې دنیا د امامت اهل. دا هغه بنیادي نقطه ده چې یو سبق چې دی، یو تعلیم چې دی هغه صرف کارکنان تیاروي، یو تعلیم چې دی هغه صرف بابوګان تیاروي، یو تعلیم صرف داسې تیاری چې هغه به دا نظام دا سټیټس کو برقرار وساتي، دا نظام چې روان دی چې بس همدا چلی. یو داسې نظام دی چې هغه قیادت او لیډرشپ تیاروي. دا لارډ میکاله چې دا موږ وایو ته وایي لارډ میکاله یو ډېر لوی انګریز و، هغه چې کله بر صغیر ته راغی هغه د مسلمانانو دا نظام تعلیم وکړو. په دې پوه شو چې دې مسلمانانو سره دا نظام تعلیمي که نه او دې سره لږ وسایل او قوت په لاس کې راغی، نو بیا دنیا د دې نه څوک نشي اخیستی، د دې نه څوک مخه نشي اخیستی. نو که په دې باندې حکومت کول غواړی او دې غلامان کول غواړی او دې ملک کې پاتې کېدل غواړی په دې بر صغیر کې، نو دې ټولو نه ښه طریقه دا ده چې دې د لاس نه دا کتاب والی، د دې دا مدرسې دا درسګاهونه د دې دا نظام ختم کړي، د دې تعلیم نظام. او چې چا له عربي ورځي فارسي ورځي نو دا سپک نظر باندې ورته وګورئ چې مړه ته د دنیا نه څه خبره، دنیا خو داړه بدله شوې ده. چې چا له انګریزي ورځي نو هغه ته ډېر زیات اهمیت ورکړئ. کړي نو تاسو د دغه کتاب مقابله نشئ کولی. څو پورې د مسلمانانو د لاس نه دا کتاب اخیستی نه تاسو هغه پورې نه، ځکه چې هغې ته پته وه چې دا کتاب مسلمانانو کې امامت جذبه را پیدا کوي. د دې کتاب خاصیت دا دی، د دې د علم خاصیت دا دی، د دې د تعلیم او د دې د زده کړې خاصیت دا دی چې دا په انسان کې د لیډرشپ کوالټي را پیدا کوي، د قیادت صلاحیتونه په سړي کې را پیدا کوي، د امامت او د قیادت صلاحیتونه په خلکو کې را پیدا کوي. دا د چا په د زړه نه ویلی دی، چا چې د زړه نه زده کړی دی نو هغه کې بیا د امامت او د صلاح دا قرآن ویلی دی. قرآن د مخکې کتابونه هم په باره کې ویلي دي، بني اسرائیل په باره کې هم ویلي دي وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. موږ د دې نه امامان او لیډران واغسته، بني اسرائیلو د دنیا امامت کو، دی په څه وجه کو؟ د پیغمبرانو تعلیماتو د الله تعالی کتاب یې زده کړی. یهدون بامرنا لما صبروا، دې دپاره برداشت او صبر، دا د صبر تعلیم قرآن بار بار ولې ورکوي. دا یوسف علیه السلام پر خپل خبره تفسیره کوي، وانه من یتقی ویصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنین. څوک چې تقوا اختیار کړي او صبر اختیار کړي، الله تعالی بیا د چا صبر او مزدوری د چا اجر او مزدوری نه ضایع کوي. او وکانو بآیاتنا یوقنون، امامت ته ځکه میلاو شو چې د الله تعالی په آیاتونو باندې اعتماد و، د الله تعالی په آیاتونو باندې علم هم و، په هغې پوه هم و، په هغې یقین هم و. دا خبره ذهن کې د مسلمانانو ذهن کې چې کله دا خبره راسخه شوه، کلکه شوه چې د قرآن علم، د پیغمبر شاګردي، د پیغمبر د سنت علم او د قرآن علم، دا په دنیا کې په مسلمانانو کې د امامت جذبه را پیدا کوي، د دنیا د لیډرشپ او د قیادت صلاحیت په سړي کې را پیدا کوي. دا د دې مدرس او د استاد فرق هم دی. استاد هغه طالب علم ته څنګه انداز کې خبره کوي، هغه د قرآن نه څومره پوهه دی په خپله باندې او شاګرد په څومره پوهوي. حقیقت دا دی چې اهل علم ته چې د قرآن طالب علم دی او د قرآن مدرس دی، دته چې کوم کار والا شوی دی دا کار پرېښودی. یو خو دا چې په قرآن او په سنت باندې ځان نه وي پوه کړی، دا اول نه نیت دا نه، ورنه حقیقت کې چې د قرآن او د سنت علم چا زده کړ او دته په امت کې کومه ذمه داري حواله شوه، هغه ذمه داري د چېرته پای کې د کمی نه دی راوستی.
حقیقت خدا نه چې یوازې د جماعت امامت نه او د جماعت خطابت نه او د جماعت کې بچو ته سبق نه، د ټول دنیا د مسلمانانو یوازې نه، د غیر مسلمو امامت پکار دی، د غیر مسلمو راهنمایي پکار دی. راهنمایي دا ده چې غیر مسلم هم دا ومني چې او یاره واقعي دا سړی چې موږ ته څه وایي دا ټیک وایي، دا زما د خیر خبره کوي. قرآن داسې خلک تیاروي، قرآن داسې خلک تیاروي چې د دنیا مسلمان او غیر مسلم ټول په هغه باندې اعتماد وکړي. دا د قرآن خو یم چې دا په کومه سطحه باندې یو سړی خپلو بچو ته او چا ته وښیي که نه، نو هغه ته چې ته کاره واله کوي هغه هم چېرته کوي، هغه بیا لیټ شوی نه دی چېرته کوي. یعنی دا خو یو انګریز هم د دې خبرې اعتراف کړی دی چې په دنیا کې د علما داسې خلک دی چې دې ته کوم کاره واله شوی دی هغه کار د اوسه پورې چا ته ټپ نه شو. تاسو چې د جومات په د بانک په وخت کې د جمع په وخت کې د جومات دروازې بندې لیدلې دي چېرته الا ماشاء الله که یو ځل داسې چېرته شوی یو امام صاحب دی او هغه جوان دی او هلک دی او چېرته چا پسې ورډبولی چې هلکه ناوخته شو سهار ټایم کې څه خبره داسې یو استثنایي صورت پیدا کېدی شي. خو دا چې د جوماتونه ګورئ د دنیا جوماتونه ګورئ، کوم جومات داسې دی چې د هغې نه بام ونه شو، کوم جومات داسې دی چې په هغې کې 15 وخته جمع ونه شوه، کوم جومات داسې دی چې په هغې کې بچو ته سبق ونه ویلی شو، چې هغې کې جنازه ونه شوه. یاره جنازه سړی مړ دی خو جنازې څوک نشته نو. یو خو دا ده چې دا خلک مونږ ته وایي په دې سند کې او په پنجاب کې په میروګنال ته خو چې څنګه عوام دي بس همداسې خلک دی، یو سړی نه کوي نو هغه دا خبره ده نه زده کوي. ځان ته مسلمان وایي دی نه خبر هم نه دی چې کلمه څه ته وایي، ځان مسلمان وایي دی نه خبر هم نه دی، او نه هغه خوا کې چې ورسره څوک دی چې د هغه ځای نه یو سړی راځي او دلته ما ته کیسه کوي، نو په کار ده چې هلته خواله ورشي ورته ووایي چې لکه دا خو تاسو دلته دې قیسې ته څه ضرورت دی چې دلته سړی قیسه کوي، قیسه خو هلته نه ده په کار، قیسه په کار ده سړی هلته ورشي چې کوم ځای کې څوک نه پوهېږي چې خلک پوهې کړي. دا خو د هغې نږدې خلکو ذمه داري جوړېږي که نه. که فرض کړه په حیدرآباد په ضلع کې یا په شکارپور کې کوم خلک نه پوهېږي، دا د حیدرآباد خلک څه کوي، دا د کراچۍ خلک څه کوي، دا د خوا کې ښارونه چې دي د دې دا خلک څه کوي، دا مسلمانان نه دي، د دې ذمه داري نه جوړېږي. د اسلام اصول دا دي چې د جهاد هم دا ذمه ده، د جهاد طریقه هم دا ده چې هغه ځای کې دشمن حمله وکړه نو ټول چې ورته نږدې دي اول په هغې جهاد فرض کېږي، دا چې دې لرې دي په دې نه دی فرض. بیا چې رو هغې نه شي کولی نو بیا په دې نږدو بیا چې ورپسې په نږدو بیا داسې به راځي او ټوله دنیا په مسلمانانو به فرض کېږي. خو د ټولو نه اول فریضه د هغه چا ده چې ورته نږدې دي. زما د خبرې مطلب دا دی چې زه په دې خبره تا پوهېږم چې اسلام قرآن او سنت، دا قرآن داسې علم دی، داسې کتاب دی، دا د پیغمبر سنت داسې علم دی چې دا په انسانانو کې لیډرشپ او د قیادت او د امامت دا صلاحیتونه را پیدا کوي، په خلکو دا صلاحیتونه را پیدا کوي. دا اولنۍ خبره. زه دا نه وایم چې دا باقي علوم د څوک نه وایي، دا د دنیا علوم دي دا زده کوه، خو دا ده چې د قیادت او د امامت علم او بنیاد چې دی هغه بنیاد دا د دین علم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته کوم علوم ښودلي دي دغه اصل علم دی، دا امام علم دی. دا یو سوال بار بار دا خلک کوي مونږ په مخه کوي، یاره جي د دنیا دا علوم دا د کالج او د یونیورسټۍ دا علم دی که د قرآن دا علم دی. نو زه هم دا د سادهتوب خبره کوي ته ستا د سوال خو دا مطلب دی چې یاره جي په انسان کې دا سر ضروري دی او که د خپې پکې ضروري دي. د انسان دپاره سر ضروري دی که خپې ضروري دي، زړه ولې ضروري دی او که دا ګوتې او دا شونډې او دا پوزه ولې ضروري ده. نو زه به وایم چې دا خو ولې دواړه ضروري دي. خو که ته ما نه دا تپوس وکړې چې په دې ټولو کې ډېر زیات ضروري کوم یو دی، د ټولو نه زیات ضروري پکې کوم یو دی چې د هغې خیال د ټولو نه ډېر زیات ساتل پکار دي او هغه ته د امامت مرتبه او مقام ته حاصل دی، نو هغه خو سر دی او خو زړه دی. نو داسې د علومو کې د قرآن او د سنت علم ته د سر او د دماغو مقام حاصل دی، د سر او د دماغو مقام ته حاصل. دا امامت کردار ادا کوي، دا امامت کردار ادا کوي. په جمعات کې مقتدیان هم ضروري چې مقتدی نه امام به چاله مونځ کوي، چې مقتدی نه خو امام په ځان نه بیا په زور الله اکبر نه وایي، الله اکبر خو په زور نه وایي چې مقتدیان هم. نو که ته دا سوال وکړې چې په جمع کې امام ضروري دی که مقتدیان ضروري دي، نو زه به ورته وایم چې په جمع کې جمع چې امام هم نه جمع نه کېږي او چې مقتدیان یې بیا هم جمع نه کېږي. خو دا نه چې دا مقتدیان به په امام پسې ورپسې، چې امام الله اکبر وایي نو مقتدیان به پسې ورپسې کېږي، چې امام سلام ګرځوي نو مقتدیان به هلته امامت او لیډري او پیشوایي دا امام ته حاصل ده. داسې دا علم د دنیا دا علم هم دی او د دین دا علم هم دی، خو د دنیا دا علم چې دی دا مقتدي په کار دی، دا امام نه دی پکار. که دا د دنیا علم د امام کو نو بیا به دنیا به د تباهۍ سره مخامخ کړي. دا نن چې د تباهۍ سره مخامخ دی،
دا دنیا ولې نن د تباهۍ سره مخامخ بدامني ده فساد دی پرون به تاسو کتلي اخبارات تاسو ډېر ګورئ که نه ګورئ زه دا بعضې مضامین ډېر په دلچسپۍ باندې ډېر په جوور نظر او ډېر په غور ګورم وخت وله ورکوم په یورپ کې چې دوی ډېر زیات نازېدل په خپل موسم ډېر نازېده په خپلو فصلونو ډېر نازېده په خپل مهارت باندې ډېر نازېده په دې ډېر نازېده چې زمونږ دنیا ته ضرورت نشته دنیا مونږ ته ضرورت دی زمونږ ته ضرورت نشته اوس هغې دی وایي چې د 35% نه واله تر د 50% پورې هلته اجناس کم شو په دې 2017 او 2018 کې او وایي چې کومې علاقې چې به ته کې شنې شنې ښکارېدې پولینډ او هنګري او چیکو او ډنمارک او دا د سکینډینیوي ممالک ناروے او برطانیه او دا جرمني دا علاقې چې کومې دي په دې کې باقاعده هغې وایي چې د 35% نه واله تر د 50% پورې فصلونه کم شو او د دې خبره سخته خطر ده چې په 2-3 کاله کې دنه مکمل قحط راشي مکمل قحط راشي پی کم شو او ګرانم شو ګیاګانې کمې شوې ګرانې شوې کومو خلکو چې به څاروي ساتل او په میلیونو میلیونو ورشوګانې وې هغه ورشوګانې ختمې شوې هغه وچې شوې او خلکو څاروي واغېستل او هغه سلاټر هاوس ته یې وروسته چې دا حلال کې بس لرې کې خرڅ کړې ځکه ساتلی نه شو وایي چې په دې را روان جمي کې زموږ سره د جمي د څاروو ګیا نشته نو ستا هغه مهارت چېرته لاړ تا خو زه ډېر زیات ماهر یم تا خو مونږ ته مې راځې په اګریکلچر کې او په دې کې او په دې مهارت او په لایو سټاک کې مهارت زما نه حاصل کې موږ تا نه مهارت به حاصلو ستا هغه مهارت چېرته لاړ دا خو الله تعالی د الله تعالی لوښي ډېر غټ دي د الله تعالی پیمانې ډېرې غټې دي ما او تا خو په دې پیمانه تلو چې بد دا دی که رانه وتښتېدو نو سیده پې حمله کوو ځکه چې که بار ته لاړ نه پته نه لګي چې چېرته ورک شو الله تعالی وایي ته زما نه چېرته ځي نو الله تعالی خلقو له 50 کاله مهلت ورکړي 100 کاله موله مهلت ورکړي 200 کاله موله مهلت ورکړي یو قوم له 300 کاله مهلت ورکړي ان الله تعالی لا یملی الظالم الله تعالی ظالم له مهلت ورکړي ډیل ولا ورکړي رسۍ پسې اوږدوي حتی اذا اخذه لم یفلته چې یو ځل یې راونیسي نو بیا یې ته څوک خلاصولی نه شي نو دا د یورپیانو له خدای پاک ډېر مهلت ورکړي دوی ډېر زیات په نشه کې دوی به وایي چې مونږ د ټولو نه ډېر زیات غوره خلک یو تاسو د ایشیا والا او افریقې والا خو دویم نمبر انسانان یې مونږ سره وسایل ډېر زیات دي یو امریکنی ماشوم دومره خوراک کوي په 24 غنټې کې څومره زموږ د ایشیا 18 ماشومان کوي 18 ماشومان عمره خرچه زموږ د عام متوسط ماشوم چې 18 ماشومان څومره خرچه د ورځې کوي دومره خرچه د امریکې یو ماشوم کوي هغه وایي مونږ سره وسایل شته اوس به دې پته لګي چې څنګه وسایل در سره دي او د دې څه علاج او د دې څه علاج دی یاره د دې علاج نشته قحط را روان دی دا مې ته دې دپاره وایي چې دا د جدید علوم ورسره دي د زراعت علم ورسره دی د اګریکلچر علم ورسره دی د لایوسټاک او د څاروو د ساتلو علم ورسره دی په دې ټولو خبرو پوهېږي نو بیا ولې داسې چلو شو چې هغه دا په نیمه ولګېدو ولې اچانک داسې وایي چې یاره موږ داسې بیماري راغله چې د دې علاج موږ سره نشته پرون مې دا کتل په لندن کې د دې بیمارو د وجې نه 8 لکه خلک داسې دي چې د هغې دماغي مریضان ډیمنشیا ورته وایي چې دماغي مریضان شو الزایمر یو قسم دی دا دماغي مریضان شو ولې ځکه چې دا جدید چې کوم کارخانې دي او د دې دا لوګي دي او د دې دا چې کوم پولوشن دی د دې دا چې کوم سخاوالی دی د دې دا چې کومه ګندګي ده دا په هغې باندې براراست د دې علاج ورته نه ورځي بس ځینې خلک وایي چې د کوره بار ته مه وځئ بازار ته مه وځئ ځکه چې دماغ به دې خراب شي دا الله تعالی زمونږ د دې خلکو به ورته په خوله کې اوبه راتلې اوهو یاره لندن والو مزې وکړې امریکې والو مزې وکړې جرمني والا مزې وکړې اوس هغې په دې سوچ دې وطن نه چېرته وتښتو 50 په دې تیر اوړي کې 50 واقعات داسې وشو چې د یورپ په ځنګلونو کې اور ولګېدو اچانک اور ولګېدو دنیا په میلیونو ځنګلونه وسوځېدل دا سره دې څه علاج دی د دې اور د لګېدو سره څه علاج دی دا ولې ولګېدو دا چې سیلاب نن سبا په امریکا کې راغلی دی په لکونو خلک تباه برباد شو تا سره د دې علاج ولې نشته ته خو ما سره علم دی نو دا بارانونه ولې کم شول دا فصلونه ولې کم شو دا ګیاګانې ولې کمې شوې دا خشکسالي ولې را پیدا شوه دا چې کوم د ګټر اوبه دي د ګټر اوبه دا چې موږ او تاسې په نالا کې به یو داسې د دې ګټر اوبه رالي دا بیرته صفاکي او دا بیرته سکي وایي اوبه ختمېږي اوبه ختمې شوې خشکسالي را روانه ده نو دا ذکر ته وایم چې قرآن علم دی دا تا سره چې کوم علم دی دا علم نه دی علم د قرآن او د سنت علم دی
علم د دین علم د دین علم امام کا قیادت دی د دین علم لور کا بیا به ته پته ولګي چې دنیا نه څنګه جنت جوړي کنه جوړي د دنیا څنګه خیسته کیږي بیا د دنیا څنګه بیا د مینې د محبت او د حقوق د ادایګۍ چې بیا ستاسو ته سکون څومره ملاوي کنه ملاوي دا مې دې لپاره وی دا سوال کول چې د دین علم اصل له او د دنیا علم اصل له دا سوال سادهګي ده لاشه د یورپیانو ته تاسو کې هغه موږ سره خدای علم دا پته ولګي دا شي کوم غر کړو او مسلمانانو تاسو سره علم دې موږ سود غر کړو تاسو سره د سود متبادل شته تاسو موږ سره متبادل سره په جبل عملا خدای موږ هم دغال موږ هم دا غینه چلیز دکو لہذا دا خبر اول ذهن کې کینه ول غواړي چې علم دا علم هغه دی چې کوم د الله او د الله د رسول دی قرآن او سنت د کائنات الله تعالی جوړ کړی دی او د کتاب را لېږلی دا کائنات چې چا جوړ کړی دی کتاب هغه را لېږلی دا پیغمبر هغه را لېږلی نو ته دا څنګه ویلی چې د کائناتو د چلولو طریقه به بله ده دا چې پیغمبر یې ښیي دا به نه عجیبه خبره ده یو کارخانه یو ماشین جوړ کړو یو ماشین یې جوړ کړو نوی ماشین دی او هغه ماشین سره یو ګایډ بک راولېږو او تا ګایډ بک نه ګورې هغه ماشین د چلولو سره باقاعده کتابي ته خو چې یو ښه موبایل اخلې د هغې سره هم تاله یو کتاب درکوي کتاب کې هم دا لیکلي دا به څنګه استعمالوي چې دا ورکوټی غوندې شیانې دا پخوا به مونږ دا لایټر غوندې او دا چارجر به مغسته چارجر به متوي چې دا لایټ پې کوو هغه لایټ سره به هم یو دوه درې پاڼې یو باقاعده هدایات به ورسره وو چې دا به څنګه استعمالوي ته نو څوک چې یو شی جوړ کړي نو هغې سره د هغې یو ګایډ بک وي د الله تعالی نظام دا دی چې الله تعالی دا کائنات جوړ کړي دي بیا انسان جوړ کړو نو دې سره ګایډ بک هم راولېږه او دې خو سره صرف هغه کتاب راولېږي د هغه کتاب ښودونکی ورسره نه وي هغه ته په خپله زده کوې یا به چا پسې ځې و الله تعالی خو دومره لویه مهرباني وکړه چې د هغه کتاب سره معلم هم راولېږه چې په هغه کتاب دې پوه یم کي نو ته بیا هم ګیله کوې چې زه نه پوهېږم نو دا ستا غلطي ده او یا ته د هغه ګایډ بک او د هغه معلم نه بغیر کوم کتاب چې د هغه د رهنمایۍ کتاب دی چې درته وایي چې دا شی به دا ځمکه به څنګه استعمالې دا ورځ او شپه کې به څه کې د الله تعالی دا وخت چې در درکړی عمر یې درکړی دا به څنګه استعمالې دا ځواني چې درکړې دا به څنګه استعمالې دا مال چې درکړی دا به څنګه استعمالې دا بچی چې درکړو دا کور چې درکړو دا اختیارات چې درکړو دا به څنګه استعمالې نو د دې تمامو څیزونو د استعمال لپاره تعالی یو کتاب درکړو قرآن مجید او یوازې کتاب در نه قبل کې دا کتاب سره د کتاب ښودونکی راولېږو چې په دې کتاب باندې دې پوه کړي هغه درته عمله نه ښودل چې دا به داسې استعمالول پکار او دې د هغې نه بعد وایي نه به د کائنات استعمال کائنات یې پیدا کړي دي او هغه ګایډ بک ته زما ضرورت نشته نو چې بیا روانۍ وکړي په آخر کې پوه شي اوهو وایي دا خو زه په غلطه لاره باندې روان یو عالم لیکلی دی وایي ما داسې ځوان نه دی لیدلی چې په ځوانۍ کې د خدای د وجود نه انکار کوي او په بوډاوالي کې بیا په دې خپله خبره ټینګ ودرېږي په بوډاوالي کې بیا وایي یاره چې هغه خبره چې ما کوله غلطه وه مونږ ډېر داسې ولیدل چې په ځوانۍ کې هغه د الله او د الله د رسول د نوم نه بلکل الرجي چې نه دا به راته نه وی ما په خپله په دې پېښور کې ولیدو په دې خپلو سترګو مې هغه خلک ولیدو راله ما ته یې ویل چې یاره جي په دې کې قرآن څه وایي په دې کې حدیث څه وایي او ما د الله تعالی شکر ادا کړ چې یا الله پاکه دا سړی او د الله او د الله د رسول او د قرآن او د آیات انپوټ زمانه اخلي او ما ته وایي چې په دې کې اسلام څه وایي په دې کې پیغمبر علیه السلام څه وایي او په دې کې کوم آیات دی او بیا مې وکتو چې هغه بیا څنګه ډیلیور کوي څنګه بیا وایي دا د الله تعالی قدرت دی الله تعالی چې یو سړی ځان ته ډېر زیات شی وایي چې زه ډېر زیات پوه یم که نه او زه ډېر زیات نو الله تعالی د هغه نه بیا هغه نشت بیا وباسي په دې اخر کې بیا ورته وایي چې ته پوه نه وې اوس راشه پوه دا ده دا زه درته کومه وایم دا بنیادي خبره ده اوس لنډ یو حدیث به دې کې ووایو بیا به دا باقي موضوع انشاءالله بلې جمعې ته پرېږدو دا ما چې کوم حدیث ولوستو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حوالې سره چې نبی علیه الصلاة والسلام معلم دی او تعلیم د نبی علیه الصلاة والسلام خوښ دی زده کړه ور زده کول لوی ته زده کول وړو ته زده کول د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې دا غټ کمال دا د نبی علیه الصلاة والسلام د مدرسې غټ کمال چې په هغې کې به ماشومان هم ناست وو په هغې کې به بوډاګان هم ناست وو په هغې کې به د هر درجې خلک ناست د هر عمر خلک پکې هغې کې د عمر پابندي نه وه په هغې کې دا پابندي نه وه چې ته پکې کېناستی شي او ته پکې نه شي کېناستی د علم نه څوک شړلی نه شي دا ستا په دې نظام کې دا
په مدینه یونیورسيټي کې مخکې ډېره موده مخکې ما ته چا یو خبره وکړه یو سړی راغی یونیورسيټي ته وایي چې زه په حدیثو کې داخله لرم نو هغه یونیورسيټي خو ځان له نظام چې په دې دومره عمر کې داخله اخیستی شي په دومره عمر کې داخله نه شي اخیستی نو هغې ورته وایي چې ته خو د دومره عمر شوی ته خو داخله نه شي اخیستی هغه ورته وایي چې څنګه نه شم اخیستی د پیغمبر حدیث لپاره د نبي علیه صلات وسلام په درس کې به د عمر قید و د نبي علیه السلام په درس کې به پکې ناستو کې دا پابندي وه وایي هغه چې کوم پرنسپل و یا چې کوم د داخلې چې کوم ذمه دار و هغه حیران چې دته څه جواب هغه ورته وایي نه یا به ما د حدیثو په درس کې پرېږدی او یا به راته دا ثابتوي چې د نبي علیه صلات وسلام د خپل درس نه داسې څوک پاسولی چې پاسه ستا عمر زیات دی ته زما په درس کې نه شي کېناستی خبره نه لویه خبره جوړه شوه هغه شیخ الجامعه رئیس الجامعه ته وایس چانسلر ته خبره ورسېده هغې چې میټینګ راوغوښته وایي چې یاره د دې سړي وایي چې سړی ټیک خبره کوي په کلاس کې کښېنه وایي نو هغه پکې بیا اجازت ورکړه هغه ورته وایي څنګه ته ما د پیغمبر د حدیثو د درس نه منې کېږي دا هغه بنیادي خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علم دا درس چې دی دا د هر چا لپاره خلاو څوک به څومره زده کوي دا ځینې خلک مونږ ته وایي کله وایي یاره جي ته ډېرې زیاتې اوچتې خبرې کوي مونږ پرې نه پوهېږو زموږ پرې سر تېرې شي په دې کالج کې ما نه اکثر دا ګیله کوي وایي یاره جي دا درس زموږ پرې سر هسې تېر شو مونږ پرې پوه نه شو وایي ته یې لږ راکوشه ما ورته وایي چې ګوره خبره دا نه ده داسې مه وایه ما ته وایي چې مه راکوشه تاسو ډېر خلک کښېنئ څوک به لږ پوهېږي څوک به ډېر پوهېږي څوک به کم پوهېږي څوک به زیات پوهېږي څوک به په نیمه پوه شي څوک به په پوره خبره پوه شي خو دا مه وایه چې ته ترې راکوشه دا راکوزېدو خبره مه کوه ته د اوچتېدو خبره کوه ته ځان د اوچتولو خبره کوه ما د راکوزولو خبره مه کوه بس دا خو د نبي علیه صلات وسلام حدیث دی صفا مې درته په دې ابتدا کې ووایي چې د نبي علیه صلات وسلام درس کې خلک ناست ټول به یو شانتې پوهېدو نه څوک به ډېر پوهېدو څوک به کم پوهېدو هر سړي به د خپل ظرف مطابق او د سمندر مثال مې درته ووایي نو دا د نبی علیه صلات وسلام مجلسونه به عبدالله ابن عمر وی رضی الله تعالی عنهما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم من بعض حجره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل یو کمرې نه او د کور نه راووته نو فدخل المسجد جمعه تراغی فاذا هو بحلقتين چې کتل نو دوه ډلې ناشته وي یو ډله دلته ناشته وي یو ډله دلته داسې حلقې جوړه کړې وه خلک چې کینې داسې یو بل سره راغون شي که نه حلقه نو احداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله یو پکې داسې وه چې تلاوتونه کول او دعاګانې کولې تلاوتونه کول قرآن وی او دعاګانې کول والاخرى او دا بل لاله جوان يتعلمون ويعلمون دې زده کړه کول او بیا نور ته د سبا کې داسې کسانو چې هغې د بل نه زده کول او سبا کې داسې چې هغې نور ته زده کول دا روایت چې کوم دی دا د سنن ابن ماجه دی د مسند بزار یو روایت پکې دی او دارنګې د مسند طیالسی دا ابو داود طیالسی یو خو ابو داود سجستانی دی دا مشهور ابو داود یو ابو داود طیالسی دی او په خدای چې د دې ابو داود طیالسی د نوم سليمان دی او د دې ابو داود سجستانی نوم سليمان دی خو د ابو داود سليمانی دا نوم دی سليمان ابن اشعث او د دې طیالسی نوم دی سليمان ابن داود او دا په درېمه صدۍ کې وفات هغې کې ورسره دا اضافه د مسند طیالسی نه دا اضافه ده پکې چې دې خلکو چې دا تعلیم او تعلم ورکو نو دا تعلیم او تعلم د څه کو نو هغه وایي چې یتذاکرون الفقه هغې د فقه مسلې یو بل ته ویلې مطلب دا دی چې خلک یو بل په دین پویول یو بل په دین باندې پویول چې یاره حرام حلال جائز ناجائز دا مسائل څه دي په دې مسائلو باندې یو بل پویول نو بیا څه چلو شو يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل كل على خير دا دواړه ټیک کار کوي دیم ټیک کار کوي او دیم ټیک کار کوي دا ښه کار کوي هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله دیغه قرآن وی او د الله نه دعاګانې غواړي نو ان شاء اعطاهم وان شاء منعهم دا الله خو خدای که چاله ورکړو که چانه منی کړو ضروري خو نه ده چې تا فورم دعا کړې نه ده ولته بټن دې راښکته کړی نه ده او بلب لګېدلی نه دی او د الله دعا کول ستا ذمهداري ده او قبلول ستا ذمهداري نه ده او د قبلولو چلې خدای ته مه ښایه قبلول د الله تعالی کار دی څنګه یې قبلوي دا د الله تعالی کار دی نو که دې خوښه یې نو در به کړي که خوښه نه نو نه به یې در کوي لیکن دا بل چې دي
وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، او دا دی خوا خلک چې ناست دي نو دا یو بل ته زده کړه کوي، احکام یې زده کوي. فقه نه مراد احکام یې زده کول، یوازې دا نه زده کول چې ښه کار دی، ښه کار خدای خود احکام څه دي، حرام او حلال څه دي، جایز او ناجایز څه دي، نو احکام یې زده کول، دي احکام یې زده. وانما بعثت معلما، او زه خو معلم لېږلی شوی یم، زه خو لېږلی شوی یم چې زه به خلکو ته تعلیم ورکوم، زه به خلک پویم. نو فجلس معهم، نو نبي علیه السلام دې سره کېناسته، او ما خو بیا وروسته ونه کتل، خو غالبا دا ده چې نبي علیه السلام دې سره کېناسته، خو هغه نور خلک هم راغلي دې سره به ناست، ځکه هغه زدیان خو نه وو که نه چې نن ستا ځان له ډله ده او زما ځان له ډله ده، ته به ځان له درس کوې او زه به ځان له کوم، ستا پارټي جدا ده او زما پارټي جدا ده. په درس کې نه که نه پارټۍ راغلی ده کوم ځای نه، خو د ټولو یوه پارټي ده، مسلماني د ټولو پارټي ده که نه، قرآن د ټولو کتاب دی که نه، خدای پاک د ټولو خدای دی که نه، پیغمبر د ټولو پیغمبر دی که نه. نو ظاهره خبره ده چې کوم نبي علیه السلام د دې تعلیم او تعلم والا سره کېناسته، نو هغه نور خلک به هم راغلي، دې خبره وینا ته حاجت نشته، ځکه دا ته په صحابو دا بدګماني نشي کولی چې نبي علیه السلام دې سره کېناسته او هغوی به بیا هم لا ځان نه ناست وي چې خیر دی ستاسو طریقه جدا ده او زمونږ طریقه جدا ده، دا بدګماني خو زه په صحابو باندې نشم کولی. نو ظاهره خبره ده چې هغه کسان هم راغلي دي او د نبي علیه السلام خوا سره ناست دي، او نبی علیه السلام دا ثابته کړې ده چې اصل شی ګوره تعلیم او تعلم دی، چې راجمع کېږي نو یو بل په مسایلو پوهوي. راجمع کېدل د دې دپاره دي چې په قرآن باندې ځان پوهې کا، په احکامو ځان پوهې کا، د دین په مسایلو ځان پوهې کا، دا د پیغمبر سنت دي. او د دې نه علاوه باقي انشاءالله نورې پکې مزیدي خبرې دي، دا به را روان درس کې کوو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.